نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قدرمنو مسلمانانو ورونو، دا وظیفه ځان سره نوٹ کئ. لکه څنګه چې تاسو په علم کې دا سیلابونه دي، بارانونه دي، د الله د طرف نه عذابونه دي. یقینا دا زمونږ او تاسو د ګناه وجه ده او د هغې زمونږ د ګناهونو نتیجه ده. د دغې عذابونو نه د الله د غضب او د غصې نه او د مصیبت نه د حفاظت دپاره دا مسنون وظیفه ده. دا تاسو ځان سره نوٹ کئ. اول نمبر وظیفه: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. دا وظیفه سحر او ماښام درې پیرې وایي. دا د هر مصیبت او آفت نه د محفوظ کېدو دپاره دا کار ورکوي. دویمه وظیفه: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دا وظیفه په کثرت سره کوئ. څومره چې ستاسو استطاعت وي، څومره چې تاسو ویلی شئ، هغومره دا وایئ. دا د هر غټ نه غټ مصیبت چې کوم دی هغه دفع کوي. تعداد یې معلوم نه دی. بعضې خلک تعداد ورکوي 313 وغیره وغیره. هغه د کثرت دپاره هغوی ورکوي. نو څومره چې ستا په استطاعت کې وي، که 3 ځله ویلی شي، که 1 ځلې ویلی شي، که 10 ځله یې، که هر څومره تعالی الله استطاعت درکړي هغومره پیرې وایه. دریمه وظیفه: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. دا وظیفه هم په کثرت سره وایي او دا د مصیبت د سختونه په دې سره الله تعالی چې کوم دی خپل بندگان محفوظ ساتي. دغه شان څلورمه وظیفه: بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. دا چې کله د کور نه وځئ دا دعا وایئ، الله تعالی به ستاسو هر طرف نه حفاظت کوي. دغه شان پنځمه وظیفه: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. دا وظیفه سحر او ماښام یو پیروای. په دې وظیفې سره الله تعالی د انسان مکمل عافیت هغه انسان ته ورکوي. او د دې وظیفو نه علاوه هم دا احتیاطي تدابیر دي. او که الله تعالی چاته د مرګ نیټه لیکلي وي او د دغې عذاب په وجه، د دغې سیلابونو په وجه، نو بیا دې هم د دې وظیفې خاص دغه کوي. ځکه دا وظیفه درته زه وایم: اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. دا وظیفه چې څوک سحر ووایي او په یقین سره یې ووایي، نو که تر ماښامه پورې هغه له مرګ راشي نو دا سړی به د اهل جنتو نه دی، به جنت ته داخلیږي. او که چا دا دعا په یقین سره ماښام وویله او سحره پورې دته مرګ رالی نو دی به د جنت والا ونی. نو د دې دعا او وظیفې هم خاص اهتمام کوئ. د دې نه علاوه زیات نه زیات استغفار کوئ، یو بل ته بخښنه کوئ، بیمانی مه کوئ، ناب تول کې کمی مه کوئ، دغه شان دروغ مه وایئ، غیبت مه کوئ، بهتان مه کوئ، زنا نه ځان وساتئ، د ظلم و ستم نه ځان وساتئ، د غلا نه ځان وساتئ. دغه شان په معاشره کې ناحق قتلونه سیوا شوي دي، د دې نه ځان وساتئ، د دې لاره بنده کئ. دغه شان د لواتت بعضې کیسونه زموږ په معاشره کې کیږي، د دې بندیز وکئ، د دې نه ځان وساتئ. دغه شان د شراب د څکلو نه ځان وساتئ، د سود نه ځان وساتئ، د ګناهونو بخشش د الله تعالی نه ډېر غواړئ. دغه شان د الله نه دعا کوئ چې الله دا آفتونه دا لرې کړي زموږ د دې معاشرې نه او په موږ باندې خپل رحم وکړي. او استغفار ډېر کوئ، ځکه په قرآن کې هم الله تعالی فرمایي چې نبي علیه الصلاة والسلام ته: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله تعالی فرمایي چې کله پورې ای نبی صلی الله علیه وسلم ته په دې امت کې نو دوی ته الله عذاب نه ورکوي، او کله چې دوی استغفار کوي نو دوی ته الله عذاب نه ورکوي.
دا وظیفې درته زه لیکم هم په دې ګروپ کې شیر کوم او دا نورو ګروپونو کې ډیر شیر کوي چې الله تعالی دا بندگان چې دي دا د دې وظیفو اهتمام وکړي او الله تعالی به موږ باندې خپل رحم او خپل فضل او خپل کرم وکړي او په آخره کې څومره خلک چې په دې سیلابونو کې مړه شوي دي په حق رسېدلي دي هغوی ته دعا وکړي چې الله تعالی هغوی ته بخښنه وکړي او د هغوی چې کوم کور والا دي هغوی ته الله صبر جمیل نصیب کړي او په آخره کې خپل رور دا هم په دعاګانو کې یاد ساتئ نعیم الرحمن صافي ما خاص په دعاګانو کې یاد ساتئ جزاکم الله خیرا والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته